بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم په اتمانزو کې. د اتمانزو خلک راوتلي دي، سړک یې په مکمله توګه باندې بند کړی دی. باقاعده په مین سړک چېرته چې چوک دی چې بایپاس ته لار تللې ده، رزړو ته لار تللې ده، په هغې تمبو لګولې دي، باقاعده کرسۍ لګېدلې دي، دوکانداران خو هم راغلي دي، عام ولس خو هم راغلي دي. وجه څه ده؟ د 1400 ټرانسفارمرونه چې کوم دی وابډۍ بجلي کټ کړې ده او دوی د وینا ده چېرې د شپې راغلي دي او یکدم یې کټ کړې ده. د دوی لاسو کې دغه بیلونه دي او دوی وایي چې یاره دا دومره بیلونه چې کوم دي دا موږ پیډ بیلونه دي، دا موږ باقاعده بیل جمع کوو. اوس هر ځای کې دا خبره کېږي چې دا خلک غله دي، دا کونډې چې دا بیل نه ورکوي، دا چې کوم دی بیل نه داخلوي. نه څه شو د حکومت رټ، څه شو وابډې والا خو هم تنخواګانې اخلي که نه، دا د هغوی کار دی. اوس په یو محله کې یو کس بیل چې کوم دی هغه داخلوي او یو کس بیل داخلوي، نو هغه یو کس چې کوم دی د هغه څه لار شوه، د هغه څه لار شو چې هغه بیل داخلوي، هغه باقاعده چې کوم دی ټیم په ټیم ستا ټکسونه ورکوي او تا ورپسې بجلي کټ کړله او ټوله محله چې کوم دی نو هغه دې په تیاره کې کړه. نو د 1400 ټرانسفارمرونه دې وخت کې بجلي کټ ته ځای په ځای ټایرونه دې خلکو سوځولي دي او د دې حکومت خو ایمان هم په درنو باندې دی. بغیر د دې خو نه د قوم اوري نه د میډیا اوري او نه څه بل څه پوښتنه کوي. دونه بېحسه انتظامیه چې دغه حکومت سره دوی بېحسه شو چې څنګه یې میغه سیجې. نو قوم چې کوم دی په ضلالت کې ژوند تېروي، یو خوا د ګرانۍ لهر دی، بېروزګاري ده، د روزګار څه مواقع نشته دي، صاحبان لګیا دي په خپلو جلسو جلوسونو کې او دلته کې چې کوم دی د قوم بد حال دی. خبره ترې به کوو د دې مشرانو سره چې دغه مشران چې کوم دی نو څه وایي، خپله پېژنګلو که او څه وایه په دې موقع باندې. ملک شمس الاقبال عثمانزی د عوامي نېشنل پارټۍ تپې صدر یم. دلته کې زمونږ د 1400 ټرانسفارمرو بجلي کټ شوی دی چې پای کې باقاعده ریګولر کنزیومر دي، هغوی بلونه جمع کوي. د شپږو میاشتو نه کیبل ځوړند دی، دوی یې ریګولرایز کوي. نه دا خو به زه نه کوم علب خان ورو، دا خو به وابډۍ والا ریګولرایز کوي. دغه د چیپ راغلی دی، دا د غیر قانوني کار کړی، د خلکو نه بجلي کټ کړی را. د چې کوم نن یو لینمین ایزډیو کړی دی، نو اول خو یې دې خپل سټاف برابر کړي. زما په 400 کې یو انجینیر نشته چې هغه د ایزډیو په پوسټ باندې راشي. دلته کې هېڅ نشته، د دې په چا باندې وابډه چلی او دې دغلته کې ناست د غلو په شان راغی او زموږ ټرانسفارمر یې کټ کړی. دا خو په دې نه کېږي، راشي چې موږ سره یې کښېني که نه، موږ ورته چیلنج ورکوو، موږ د غله کي بیا یې کټ کړي، موږ هم ورسره لاړ شو کټ پې کړو. موږ ورسره میټر یې لګولي، دا موږ ورسره 300 میټر یې لګولي دي، موږ ورسره کیبل خور کړی دی، موږ ورسره هیلپ کړی دی. موږ د غلو مرسته نه کوو، خو موږ د سمو خلکو دپاره راوتي یو. دا چیف صاحب چې کوم دی نو د خلاف موږ وایو، وزیر اعظم صاحب ته موږ وایو، د هغه سیکرټري ته موږ وایو چې د خلاف دې کاروي وکړي. دا یو غل سړی راغلی دی، صرف ځان نه نیکنامي ګټي او د هغې په هغه کې چې کوم دی د خلک سوځي ځان ته. مهرباني دې وکړي دې خلکو ته دا بجلي واپس بحال کړي، که نه وي زموږ درنه به جاري وي انشاءالله او موږ به ولاړ یو په روډ باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد زیب مې نوم دی او د اتمانزو د ویلیج کونسل پریچخیل ناظم یم. دا څنګه چې تاسو وینئ چې دا خلک روتي دي، دا لکه داسې نه ده چې دي ته چې کوم دی نو تشې کونډې دي. دا غریبانان بیلونه جمع کوي. دوی چې دا څونه ګېډې تاسو وینئ د دې په ډبل نورم دی، دا بیلونه ورکوي. د بیل باوجود دوی چې کوم دی که د کونډې کس نیولی دی، پولیس راغلی دي، نو موږ ورته ویلي دي خیر دی که څه جرمانۍ که میټري. ما په خپل لاس په خپل ویلیج کونسل کې د 100 نه زیات میټرې لګولي دي. دی بیا رالل دوی چې کوم دی کیبل خورئ، په کیبل ورته موږ اعتراض ونه کړو چې کیبل راشي زه کونډه به ختمه شي، نو کیبل یې هم راته ولګو، د هغې هم څه فایده نشته، میټر یې مو لګولې څه فایده نشته. او هغه د پښتو متل دی وي چې تنګ شي نو په جنګ شي. موږ یې تنګ کړي یو، باقي جنګ ته جوړ یو. که دلته دا مطالبه ونه منلې شوه انشاءالله د جمعې ورځ د مونځ به هم دلته تنبو لاندې کوو، نو بیا به په دفتر ورځو او داسې نه پرېږدو چې څنګه موږ په منډو یو په ضلالت یو، داسې به دي په ضلالت او په منډو کوو انشاءالله. دا زموږ د دې ټولو دا نن موږ عهد کړی دی چې دا خپل حق پتې الو، د حق نه بغیر به کور ته نه ځو. ځکه چې زموږ بچي چې کوم دی بغیر اوبو سکولونو ته څوک نه ایتلی، بېګا چا خوب نه دی کړی، نو ته به مانه څنګه په ارام کښېنې. زه خو هم بیل ورکوم. د وابډې نومې ملازم چې کوم دی نو هغه به په خپل هم غلا کوي او هغه تو کورله به بجلي ورکړي او موږ دلته کور په کور چې کوم دی نو په زرګونو روپۍ په بیلونو ورکوو. نو زموږ دا پیسې چېرته ځي چې موږ پیسې هم ورکوو، بجلي هم رانه کټ کوي. لوډ شیډینګ اور بیلنګ دلته څونه لوډ شیډینګ ښه انتهایی زیات دی. موږ بیا هم دې ته وایو چې لوډ شیډینګ کوئ 2 غنټو نه 3 غنټې کوئ.
خو بابا را مخې ته که بابا را مخې ته که راشه بابا ډېرې چغې شروع کړي دي هله شابه بلوي هله نوم دې څه دی بابا یو څه وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سراسر زیاتې د پښتنو سره دا حکومت خو بالکل د سړي بچی نه دی سیلاب تبۍ وکړله سیلاب تبۍ سند یې وکړه. یوړو بلوچستان یې یوړو بابا سره خبر نه کوي دا بېله خبره دلته لوډ شیډینګ خبرو کې شته ورته د لوډ شیډینګ دا معلومات دی چې بېګا ټوله شپه زموږ ماشومانو په ناسته شپه تېره کړې ده او موږ پکې تباه شو د حکومت د خدای تباه کړي دا چې د اغلې ټولې سملیات یو ځای شوي دي په اسلام آباد کې د دوی له خدای ظالم کې چې دوی زموږ ظالم کوئی کړي کونډې چې ویغلا کې که ما چولې کونډه نو ما د خدای ونه بخي پېژې او قسم به خدای چې بل را باندې مخکې چې زما مکمل د 2000 روپو بل به او اوس د 15,000 روپۍ داخلوم او چې راشي نو بل مې 15,000 دي او دغه هغه وایي ټکسونه او پیسې کم نه 40,000 دي دا خو د سړي زامن نه دي بابا خورې به موږ ترقي وکړو لانجه موږ د پوتمانزو کې راته به کې امریکې ته ورسېږي جی د باندو خبره کوم ممتاز زم د دې خوا د خېلو د کندي اوسېدونکی ما او دا ما چې زما واړم بیګان وسان سیمې په ناسته تېر کړي دي او دا سراسر زیاتې دي او د اکسیان ته وایم چې خپل قبله درست کړه ترې خپله تنخواله او باقي په عوام باندې ځکه په غریبانانو باندې رحم وکړه دا دومره زیاتې چې ته بېته که تا دې چا ویلي چې راکړو دغه کټ که راپېډرې نو د ما ته ووایه چې خدای ګو چې دا ځان ورته مړ کړم او یا د هغو هغه ځان لري ورته وایم نه منم بلکل کتونکو دغه راپارېدلي خلک د خپلو بچو دپاره د خپلو خویندو دپاره د خپلو میاندو دپاره د خپلو بوډاګانو دپاره دغه میدان ته راوتلي دي خو دغه کسان یې مشري کوي نو دغه خلکو نه خلکه تمه کوي خو په دې ټیم کې رو نه ځي نو په څه ټیم کې به روځي دې وخت کې لوډ شیډینګ انتخاط او وربلنګ چې د خلکو کورونو کې چا په کشتونو ځان له فرج او فریزر اخیستی دي هغه هم ورله دوی وسوځول دویمه دا ده چې یکدم د شپاړو ټرانسفارمرو نه بجلي کټ کېږي زه وابډې والا ته وایم د حکومت ته وایم چې تاسو د تنګي نه د سړک نه غاړه لاړ شئ نو باقاعده 20,000 13,000 او 40,000 یو وابډې له چې کوم دی نو ماخانه پیسې د کور نه ورکړې کېږي میټر یې نشته او خرچه روانه ده نو خو دومره تکړه نو دغه ځای کې میټر ولګوئ او دغه بجلي او دغه پیسې چې کوم دی نو خزانې ته بچت کې دا خو خاریه ده ته اوتمانزو کې رالي تا نه په اوتمانزو کې غلا خلک کوي نو بیا بنګړي واچوه خو د دې نه ته څه دغه چې تا ته دونه بیلونه دي او ته دې چې کوم دی نو میټر یې کټ کې او تار ته کټ کې ټرانسفارمر نه بجلي کټ کې دا ظلم دی انتخابي ظلم دی دې وخت کې په دې سوړ تړاق نور په دې ګرمۍ کې دا خلک چې ناست دي دا انصاف غواړي د دې حکومت نه د دې انتظامیې نه د ضلعي انتظامیې د پورې په دې کې خپل کردار ادا کړي د جمعې مبارکه ورځ ده چې دا خلک لاړ شي او دغه منځونه چې کوم دی هغه وکړي او دا بجلي دې ورته بخال کړي کتونکو په دغه درنه کې موږ هم یو وختاً په وختاً به ته صورتحال شریکو زموږ سره